د واتس اپ زړه ډیټا به څنګه ریکور کوئ؟ که ستاسو نه میسیجونه ویډیوګان تصویران دا ډیلیټ شي نو دغه به واپس خپل واتس اپ ته څنګه راولئ؟ یا تاسو واتس اپ چې دی د یو موبایل نه بل موبایل ته ډیټا ورهړوئ او په هغه ټایم کې تاسو ته مسله راشي نو تاسو خپله ډیټا چې دا ریکور کولی شئ، لکه خپل د واتس اپ بیک اپ چې دی دا واپسي لاسته راوسته شي. د ځینې کسانو دپاره دا لازمي ځکه هغو د کاروبار دپاره استعمالوي. ځینې داسې کسان چې په دې میسیجونه کړي چاته یې روپۍ نو د هغه روپو هغه ریکارډ ورسره هم په دې کې پراته وي، د خپل کاروبار دپاره چې د هغه واتس اپ استعمالوي نو د هغه کسانو دپاره دا ویډیو لازم ده چې هغه یې وګوري او سبا ورځې که دې ته دا مشکله جوړه شي نو په دغه طریقه باندې چې دی تاسو دغه چې دی خپله ډیټا ریکور کولی شئ. که تاسو پې د اوس نه پوه نو سبا ورځې بیا تاسو ته مسله نه شي راتلی، خو که تاسو ته مسله راشي او تاسو وروسته بیا ګورئ نو وروسته بیا تاسو مسله چې ده دا نه شئ ایستلی. نو په دې ویډیو کې درته مکمل طریقه ښیم چې په کومه طریقه باندې تاسو خپله ډیټا چې دا ریکور کولی شئ. خو دا ویډیو معلوماتي نو تاسو راوالی دا مخکې شیر کړئ چې نورو کسانو ته هم ورورځي، ځکه زیاتر کسان چې دي هغه په دې طریقه باندې نه پوهېږي چې هغه هم خبر شي او خپل واتس اپ چې دی هغه ریکور کړي. که کم بیک اپ د هغو خراب شوی چې هغه ریکور کړي. خو دا بیک اپ چې هر کله تاسو ریکور کوئ نو تاسو به داسې چل کوئ چې د هغې نه مخکې به تاسو دا کار کوئ چې داسې نه تاسو په بل موبایل کې به دغه نمبر باندې واتس اپ کولاو کړی نو بیا ستاسو ګوره بیک اپ چې دی دا ختم شو. که تاسو واتس اپ باندې دغه کولاو کړی په دغه نمبر باندې په بل ځای کې واتس اپ کولاو کړی هغې ته میسیجونه ورسره راغلي ستاسو بیک اپ چې دی دا ختم شو، بیا به واپسي نه راځي، بیا به هغه زوړ راځي. بل چې د دې دپاره به یو څو څیزونه دي چې هغه به لازم کوم درته د ویډیو په اخر کې هم چې هغه ستاسو سره لازم وي. خو داسې چل به وکړئ چې تاسو په خپل واتس اپ چې دی دا به کولاو کړئ د سیټ ته به تاسو ته زموږ دا واتس اپ چې دی دا به تاسو ته ښکارېږي چې څنګه یې کولاو کړئ هغه به تاسو ته دغه شانتې کولاوي. لاندې به تاسو ته دا شنه پټه او سپین لیکل چې دي دا به تاسو ته ښکارېږي څنګه چې تاسو نوی واتس اپ کولاو کړئ نو دغه به له ځان سره چې دی دا به تاسو ووایئ چې څنګه دا تاسو ووایئ نو دلته کې تاسو ته راشي خپل نمبر ورکړئ نو تاسو به هغه نمبر ورکړئ چې کم ستاسو په زوړ موبایل کو لکه په کمې باندې چې ستاسو ډیټا او ستاسو سره خلکو رابطې کړي او ستاسو میسیجونه نو هغه نمبر چې دی هغه به دې ځای کې ولیکئ. لکه موږ خپل نمبر چې دی ولیکلو چې څنګه خپل نمبر ولیکو نو لاندې بیا تاسو ته دا شنه پټه او سپین لیکل چې دی دا به تاسو ته ښکارېږي. دا به تاسو د ځان سره دوباره چې دی دا به ووایئ چې څنګه دا دوباره ووالو نو دا به لږ سرچینګ وکړي نو دا واپس راغی. دلته موږ ته وایي ستاسو نمبر صحیح دی نو زموږ نمبر چې دی دا صحیح دی، که صحیح نه وي نو تاسو یې ډیټ کولی هم شئ. زموږ دا صحیح دی دا موږ دغه کړو دباو کړو چې څنګه دا موږ دباو کړو ورپسې مخ راغی په دې ځای کې به ستاسو موبایل ته چې دی یو کوډ به راځي په دغه نمبر باندې به یو کوډ راځي 6 انچي کوډ به هغه 6 انچي کوډ چې دی په دې ځای کې ورکول غواړي نو موږ بس هغه 6 انچي کوډ چې دی هغه په دې ځای کې ولیکو چې کله زموږ د موبایل ته راشي دا دی زموږ موبایل ته دا کوډ چې دی دا دی راغی میسج ده نو هغه نمبر چې دی هغه به له ځان سره داسې یاد چې دی یاد به یې کوئ او په دې ځای کې به یې ولیکئ. دا نمبر چې دی دا به دلته ولیکئ 949 دا موږ اوس نمبر چې دی دا ولیکلو چې څنګه یې ووالو نو نمبر چې دی ویریفای شو. چې څنګه ویریفای شو نو دلته کې زموږ نوم او تصویر چې زموږ کم په واتس اپ هغه راغی موږ به لاندې دا شنه پټه او سپین لیکل چې دی دا به وو نیکسټ به وو نیکسټ به خو یو خبره د هغه راته لازم کوم چې هغه خبره تاسو واورئ چې هغه یې ونه اورېدلې بیا نه کېږي. نو دا چې دی دا دغه شانتې زموږ ډیټا بیک اپ چې دی هغه راغی. که تاسو وکتل زموږ ټوله ډیټا چې ده او واپسې راله خو دا زمونږ زوړ موبایل دی چې کم زوړ موبایل دی هغه زوړ موبایل ته راله زمونږ بل موبایل ته اړوله نو په هغې کې مسله راله چې مسله راغله نو موږ واپسې چې دی دې دغه ته راواړول ځکه چې په هغې کې نوی واتس اپ په هغې کولاو شو راشته بیک اپ چې دی نه و راغلی. کم نمبر چې موږ هلته ورکړو نو په هغې باندې نوی بیک اپ چې دی رانغی هغه زوړ بیک اپ چې دی هغه پرې راغلی چې زوړ پرې راغلی نو موږ ډایرکټ د هغې نه ختم کړو. نور میسیجونه یې پرې حاصل نه کړل په هغې باندې که نور میسیجونه څه پرې راغلی نو بیا به غټه مسله وکړه موږ پرې نور بیک اپ شروع کړه موږ ورځ 2-3 استعمال کړی نو بیا مسله جوړېده نو هغه موږ په ځای باندې پرېښودو موږ زوړ موبایل لرالو چې زوړ موبایل لرالو نو په زوړ موبایل کې خو زموږ بیک اپ هلته پروت و نو چې بیک اپ پروت و نو موږ بیک اپ واخیستو. نو د دې دپاره یو کار چې دی دا لازم دی چې ستاسو هغه نمبر چې په کم نمبر باندې دا بیک اپ یو د دې په بیک اپ کې جیمیل ورکولی چې په هغې باندې زمونږ ویډیو شته چې په هغې کې تاسو هره ورځ بیک اپ چې دی دا اخیستی شئ چې تاسو هغه بیک اپ هغه ستاسو بیک اپ چې دی دا به له سره نه خرابېږي لکه ستاسو ډیټا چې دا به نه خرابېږي نو هغه جیمیل چې دی هغه ستاسو سره هم به دې موبایل کې کولاوي او کم نمبر چې ما په کومه طریقه ورکړو دغه نمبر چې دی دا به ورکړئ چې ستاسو په موبایل کې تاسو په جیمیل کې ور اچولی هغه ایمیل چا پکې ور اچولی شئ او بیا څنګه دلته کې دا تاسو ووایئ نو ستاسو چې کم بیک اپ زوړ بیک اپ نو هغه به هلو ریکور کېږي. که نمبر او جیمیل پکې نه و لکه نمبر تاسو سره و
او جیمیل هم په دې موبایل کې نو بیک اپ نه راځي. که تاسو نوی موبایل ته وراړوئ نو هم به دغه چل کوئ چې په نوی موبایل کې به هغه جیمیل چې دی دا به کولاوئ. چې جیمیل کولاوي او بیا کله تاسو دا نمبر ورکئ او دغه شانتې بیک اپ واخلئ نو ستاسو ټول بیک اپ چې دی دا به بل موبایل ته مو راوړي. په دې طریقه باندې به بل موبایل ته مو راوړي. په هغې کې یو آپشن چې دی هغه پکې بل لازم دی، د بیک اپ هغه آپشن پکې راځي چې هغه ووایي نو ستاسو مکمل بیک اپ چې دی هلته کې به لاړ شي. او که داسې ډایرکټ کوشش کوئ نو ډایرکټ چې دی دا نه کېږي. نو په دې طریقه تاسو خپله زړه ډیټا چې ده دا ریکور کولی شئ.